بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو، زه ماسف نثار غیاسی په پروګرام حجره کې یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. حجره کې به بیا موږ سره حسب روایت دوه درې ملمانه به موږ په خبرې کوو، اغې نه به د اغې رایخلو، خپله تبصره به پې کوو او لار به روباسو چې کمې مسلې دي، کم مشکلات دي، کم ایشوز دي، دا ولې دي، د دې وجوهات څه دي او د دې لار څه ده. اصل کې زموږ معاشره کې همیشه د پاره موږ دا کتلی چې تنقید کول ډېر آسان کار دی او دا یو فیشن هم دی او زما په خیال چې د معاشره داسې ده چې خو کله ته چې چاته ووایې چې ښه دا زما دا کار غلط دی، نو ما ته لار وښایه چې دا به څنګه ټیکېږي، نو بیا سړي سره جواب نی او بیا خاموشه شي. دا زموږ د ټول یو مسله ده. تاسو به زما د خبرې سره اتفاق کوئ. نن موږ مختلف موضوعاتو باندې به خبرې کوو. یو خو به دا کوو چې په ډېر غټ کنونشن نن شوی دی د اوورسیز پاکستانیانو په اسلام آباد کې، چې آرمی چیف هم پکې شرکت کړی دی، وزیر اعظم شهباز شریف صاحب هم پکې شرکت کړی دی. په هغې به خبرې کوو. ورسره ته کوم زموږ د افغان مهاجرونه واپس روان دي، په دې به خبرې کوو او ګورو به چې یاره زموږ د طرف انتظامات څنګه دي، اول د څنګه دي، ځکه داسې څه ویډیوز راغلي دي، په هغې به په پروګرام کې موږ د سره ضرور خبره کوو چې کم زموږ دا رونه خپل وطن ته واوړي، نو هلته ورته ډېرې مسلې دي، ډېر تکلیفونه دي، ډېر پریشانۍ دي. ورسره به خبره ضرور کوو. نن په دې منرلز ایکټ باندې دا معامله ګرمه ده او چې کله معامله ګرمه وي نو په هغې باندې مسلسل خبرې پکاري چې په دې باندې ولې دې نه یو کنټروورسي جوړیږي، لګیا ده یو مسله ته جوړولو کوشش کوي، په دې باندې پوینټ سکورینګ ولې کېږي. په خصوصي توګه بعضې سیاسي پارټۍ داسې دي چې د هغې کم ممبران په بلوچستان کې دي، نو بلوچستان اسمبلی تقریبا همدغسې یو بل چې پاس کو، نو دغه پارټو د بلوچستان ممبرانو په خاموشي اختیار کړې ده، بلکې حمایت یې کړی دی او هغه پارټۍ اوس دغلته خیبر پښتونخوا کې د دې بل مخالفت کوي. په دې باندې هم خبره کوو چې دا سلسله ولې روانه ده. موږ سره به په پروګرام کې نن شرکت کوي مشتاق یوسفزئی صاحب، سینئر تجزیه کار دی، جرنلسټ دی. ورسره به انجینیر احسان خان صاحب به موږ سره د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ترجمان دی او په ډېر جوړ نظر لري په د عالمي او قومي ایشوز باندې. او ورسره محمد فهیم به موږ سره وي او محمد فهیم د گورننس په ایشوز باندې، بیا په دې منرل ایکټ باندې هغه سره ډېر سشته دی. موږ به هغه سره خبرې کوو او هغه نه به ډېر څیزونه کوشش کوو چې تاسو ته مخله راولو. تر څو پورې چې خبره د افغان کډوالو د واپسۍ، نو په دې سوشل میډیا باندې ډېر ویډیوز اوس وایرل شوي دي. یو ویډیو سهار زما د نظر نه تېرېدی چې هلته د تورخم هغه طرف ته چېرته یو ویلاګر ریکارډ کړی دی او هغې کې چې کم دا کډوال تللی دي، کم مهاجر چې تورخم نه اخوا اوړېدلي دي، خپل وطن کې داخل شوي دي، د هغې ډېر مشکلات دي. هغې وایي چې زمونږ دوه ورځې وشوې چې مونږ په دې ټرکونو کې همداسې ولاړ یو، پته نشته چې زموږ دپاره بندوبست دی نه دی کړی، د اوبو بندوبست نشته، د علاج نشته، د خوراک نشته دی، د ټرکونو کرایانې را باندې اوړي، زنانه په غټ تکلیف کې دي. او هغه افغان رور دا وویل چې زموږ زنانه هم دا وایي او موږ هم دا وایو چې دې نه خو ښه وه چې موږ د پاکستان په جیل کې وې، بجای د دې چې موږ د خپل ملک ته راغلو، دلته دې موږ دومره ذلیل کو، دومره موږ رسوا کو، دومره موږ له تکلیف راکو. هغه ویډیوز ډېر زیات وایرل کېږي، لګیا دي او مخې له را روان دي. د دې مطلب دا دی چې هغه دویم طرف ته هیڅ داسې څه بندوبست نشته دی چې دا چې کم خلک ور روان دي او د هغې دپاره څه بندوبست وکړي. نن په اسلام آباد کې یو کانفرنس شوی دی، څنګه چې موږ تاسو ته خبره وکړه، او هغه کانفرنس ته اورسیز پاکستاني کانفرنس دی، هغې ته خطاب کړی دی آرمی چیف. زه د هغې یو څو خبرې تاسو ته اورول غواړم چې بعضې پکې داسې دي چې لکه هغه د موږ دپاره د هغې دا ویلي دي چې تاسو یقین وساتئ چې دغلته پاکستان کې زموږ حالات بالکل په کنټرول کې دي، او که د یو څو دهشتګردو دا خیال وي
چې پاکستان یا بلوچستان په تکلیف کې یا به حالات خراب کې نو هغه دا ووري چې ای په غلطه دي او هغه هیڅ هم نشي کولای. یو جمله هغه ویل دا کہ دہشتگردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. هغه اورسیز پاکستانیانو ته دا ویلي دي چې تاسو د پاکستان سفیران یې تاسو د پاکستان خپل تصویر بهر پیش کوي او کوشش دا کوي چې وطن د پاره څومره کار کولی شي او کوي. موږ سره په لاین باندې دي مشتاق یوسفزئی صاحب هغه سره په دې ټولو موضوعاتو باندې خبرې کوو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. څنګه خیر دی مشتاق صاحب تاسو خو جی مهرباني سر په لخوا ته لګدا وي جی چې د افغان کډوال چې رقم روان دي د یو څو ویډیوز ما نن سحر کته چې اغلته تورخم نه اغه طرف ته کم افغانانو ریکارډ کړی دي چې ته کم ویلاګرز دي هغه کې دی ډېر زیات ګیلې کړي دي. هغه وایي چې یو دوه ورځې شي دا ټرکونه زموږ ولاړ دي په باندې کرایان هم راوړي دي. د افغان حکومت د طرفه مونږ ته نه د اوبو بندوبست نه د سوري نه د سټې بندوبست نه د علاج او د خوراک شته. او یو افغان ماجر خپل افغاني ویګلاګر ته دا ویلي دي چې زمونږ او زمونږ زنانه دا وایي چې یاره دې نه ښه دا وه چې موږ د پاکستان په جیلو کې وې بجای د دې چې دلته راغو دومره رسوا کېږو موږ دپاره دلته هېڅ بندوبست نشته. نو تپوس زما دا دی چې پاکستان خو بار دي ته وایي چې دا د 31 تاریخ ته بیا به موږ واپسي کوو د دې. نو افغان حکومت خپله ذمواري ولې پوره نه کا او هغې داسې بندوبست ولې نه دی کړی چې دې خلکو ته اوس هلته دومره مسلې دي جي. ډېره مهرباني آصف نثار صاحب. نو تاسو پته چې دا اوس چې کوم افغان مهاجرینو واپسي روانه ده نو دا هغه دویم پیز دی او دې نه مخکې هم افغان کډوال چې ونو کله چې کیرټیکر ګورنمنټ ونو هغه وخت هم دا تلي روانو او اوس چې دی نو دا دوباره دوی ته ټایم ورکړی شو چې ستمبر نه پس د ساري د اپریل نه پس چې دی نو اپریل پس کې باندې شروع کیږي مارچ نه پس بالکل. خو زما په خیال باندې یو خدا و چې تاسو کې یاد شي نو پاکستان کې څو واره دا ویل شوي دي مختلف حکومتونو راشي چې موږ به افغان مهاجرین خپل ملک ته لیږو د هغې د ټول بندوبست په خو بیا ډیډلاین ورکړي چې پای باندې هغه په سختۍ سره عمل ونه شي. یو دا و چې لاست ایئر چې کوم ګورنمنټ و کیرټیکر 2023 کې نو هغې هم کوشش کړو ما په خیال باندې کافي حده پورې خلک تللي خو بیا چې دا ګورنمنټ راغی نو هغې لږ ریلیکس شولو او بیا اوس چې دی نو دا ډیډلاین هغې ورکړو چې دا به حتمي وي. نو تاسو ته معلومه ده چې پنجاب کې لږ ډېر زیات سختۍ سره هغې خلک وباسي چې کوم ورسره د افغان سټیزن کارډ وي یا کوم د پیو آر ورسره یا کوم غیر رجسټر افغانان وي ځکه چې پاکستان ته د طالبان حکومت چې کله جوړ شو هلته نو په دغه دوران کې ډېر زیات خلک راغلي دي او هغې سره اسناد هم نشته. ځینې خلکو ته پکې تقریبا 8000 خلکو ته پکې 8 خلکو ته پکې یو سی آر کارډونه ورکړي. اوس هغه ټول خلک پاکستان نه وباسي. خیبر پښتونخوا کې نور سختي نشته خو بیا هم چې کوم دا د انټرنیشنل ارګنایزیشن مایګریشن چې کوم ریپورټ راغلی دی نو هغې دا وایي چې د ستمبر 2023 نه اپریل 2025 پورې تقریبا 2.43 میلیون یعنی تقریبا دا 30 لکه افغانان اوسه پورې افغانستان ته تللي د ایران نه او پاکستان نه. په دې کې بیا چې کوم غټه شمېره ده نو د پاکستان نه تللي ځکه چې پاکستان کې افغان مهاجرین ډېر زیات رجسټرډ دي غیر رجسټرډ دي او په دې کې هغې ریپورټ کې دا وایي چې جی हेलो आवाज़ हेलो मुश्ताक से مونږه کوشش کوو چې زموږ رابطه ورسره بال شي. لاین کټ شو. مشتاق صاحب خبره کوله چې پنجاب نه ډېر تیزی سره د دې واپسي روانه ده زموږ صوبې کې لږ کمی دی. هغې هم دا وویل چې یاره افغان حکومت ته دا پته وه چې په 31 مارچ نه پس به دغه یو مهم سټارټ کېږي. اوس مونږ کوشش کوو چې هغې مونږ ته ووایي چې جی مشتاق صاحب نو چې نثار صاحب دغه ریپورټ چې کوم د IOM دی نو هغې دا وایي چې دا چې کوم 23 لا خلک تللي نو په دې کې 54% خلک داسې دي فیصده چې هغه په زور باندې خپل ملک ته لېږلي شوي دي او بیا دې دا وایي چې په دغه 30 لکو کسانو کې
تقریبا 14 کسان داسې دي چې کله دوی خپل ملته دننه شو نو دوی سره هیڅ هم نه و، دوی سره خوراک ورسره نه و، دوی سره پیسې نه وې، دوی سره خپل هلته کې چې کوم په افغانستان کې دوی کورونه دي هغه نه و. نو دا یو ډېر غټ هغوی لپاره هم بحران جوړ کړی دی افغان ګورنمنټ لپاره. او خو دا یوه خبره ده چې تاسو کتلي مخکې سټیبل ګورنمنټ شو تقریبا اشرف غني صاحب حکومت او د هغې نه مخکې د کنګرې صاحب حکومت و، نو هغوی سره ډېر وسایل هم وو. ځکه ته تاسو وګورئ چې $2 trillion امریکې لګولي په افغانستان کې. $2 trillion خو دومره پیسې دي چې په یې باندې خو دا څلور پنځه افغانستان جوړېږي، دا یې خو ډېر لږ آبادي ده د افغانستان کې نه. صحیح خبره ده. هغه پیسې که په هغه وخت کې حکومتونو په سنجیدګۍ سره کار کړی وی او د خپل خلک یې بوتلی وي او هغوی د افغانستان ترقۍ دپاره څه کړی وي، کوششونه یې کړی وي، ادارې جوړې کړې وي، نو زما په خیال باندې نن به دا دومره مشکل نه و. خو یو خبره ده چې افغان طالبان چې دي نو هغوی ته هم پیسې ملایي کافي امریکې نه. خو بله دا ده چې لکه زه تاسو کمپیر کوئ هغوی د تېر شوو حکومتونو سره دومره دي چې دا دوی په خپله باندې موږ راغلي ځای کې اونرشپ نو دوی هغه اونرشپ واخیسته، وسایل ورسره ډېر کم دي او ډېر غټ بحران سره مخ دي. خو دا ده چې لکه ولاړ دي ورته عرضي کیمپونه ورته لګولي دي. بل دا کار کړی چې رشته کې جوړېږي چې یو خلک ډېر زیات روان دي. او بله خبره دا ده چې دوی هلته کې چې داسې بارډر ته نو ډایرکټ یې خپل ملک ته نه پرېږدي چې دا سړی به ځي او دا کوم ځای خوښه ده نو هغه به هلته ځي. تاسو ګورئ یو خبره ده پاکستان باندې تنقید خو کېږي، بیا پاکستان داسې ملک ده چې کله هم دلته افغانان راغلي نو هغوی چا ایثار کړي نه دي، که هغه ته لاهور ته که فیصل آباد ته تللی، که چیک کاروبار کړي، هغه په اسلام آباد کې دمبۍ کې نو هغه باندې چا قدغن نه یې لګولی. یو خبره د پاکستان کم از کم افغانان مني اگر چېرته پروپاګنډه روانه ده خو دلته په دې باندې پابندي نه وه چې ته کوم قسم کاروبار کې په کوم ښار کې اوسې، مکمل ازادي وه ورته چې د هر شي. خو هلته کې چې دوی اوس لاړ شي افغانستان ته نو دوی ته مکمل ازادي نشته چې تاسو پکې نوی چې ځم جلال آباد ته یا ځم هلمند ته یا ځم چې کندنو کندهار ته، دا نشته. تاسو به هلته بارډر باندې عرضي کیمپ کې پاتې کېږي او د اوبو څښلو خوراک ځان خو افغان حکومت کوي. خو بیا به ستاسو مکمل چانبین کېږي، ستاسو بایومټریک کېږي، د هغې نه پس ستاسو رجسټریشن کېږي او بیا به تاسو ته یوه لاره ښودل کېږي تاسو کوم خوا ځای اوس که نه، تاسو د کوم ځای خپل خپلوان نو تاسو بیا هلته کې ځای. اوس دوی داسې کار کوي چې تقریبا په 9 صوبو کې دوی د افغان چې کوم کډوال دي واپس د هغې لپاره کیمپونه جوړوي، یعنې ټاونشپ یې جوړوي او هغې لپاره تقریبا $3 میلیونه امریکني ډالر چې دي نو هغې دوی مختص کړي دي. د هغې چې کوم د ریفیوجي منسټري ده او UNHCR چې موږ سره په دې کې کومک کوي نو دا به 2 کمرې، یو کچن او صحن دا به یو خاندان ته ورکړل کېږي. تقریبا اوس پورې دوی چې 8000 خاندانان ته دي. خو دا چې کوم ایوم رپورټ راغی دی نو هغه دې کې ده چې لکه دا 23 لاک خلک ته دي دسمبر نه 23 نه ونه اوسه پورې نو دا تقریبا په دې کې کولو کافي تعداد دی. او بل دا چې نور خلک روان دي اوس لکه چې خلک اوس ذهني طور باندې تیار دي، مخکې خلک تیار نه نو ما په خپل پاکستان چې خپل څومره کېدي شو هغه وکړلو. افغانان ځینې خلک خو ډېر زیات شکرګزار دي، هغوی دا وایي چې پاکستان د خپل وس نه پاکستانیانو د خپل وس نه ډېر څه وکړلو او موږ یې پناه راکړې ده. موږ باندې دا قدغن نه و چې ته افغانۍ او دا پاکستاني دی، که هغه د هسپتال کې و که په سکول کې و که په سړک باندې و دا پراچانه نه کړې. نو ما په خپل باندې هغوی ډېر ښه یادونه وړي. خو ځینې خلک داسې دوی د بدقسمتۍ نه چې هغوی بای برت چې دی په افغانستان کې دا د انټي پاکستان چې کوم دغه دی که نه د هغوی دا یو شوق دی، دا د هغوی د سروایول لپاره ضرورت دی چې کوم د افغانستان مسلې دي نو هغوی به چېرې هم خپل هغه لیډران چې کوم دغه په بوجو ډکه ډالر یې هغوی چې نو ځان سره وړلې چادرونه یې وړلې څه پاتې شولې. تاسو وګورئ دومره ډېرې پیسې وې چې تاسو به کارپټ بر کړو په کارپټ لاندې به $40,000 پرتې وي، بالکل واشنګټن کې پرتې وي او ډازونه ډک کړو. نو هغه په دې وایي کې چې څومره ګرانه پراپرټي ده نو هغه د افغانانو چې کوم هغوی د شل کاله حکومت وکړو داسې په انګلند کې تاسو لاړ شئ، په UK کې، په فرانس کې، په US کې نو هغه پراپرټي هم دې خلکو اخیستې دي که نه. هغه شل کاله بدترین د کرپشن دور و جي او جي نو پکار ده چې لږ اویرنس پیدا شي او افغانان راشي په پروپاګاندا باندې کې نه او بیا هم خدای مکه مشکل مخ راغی نو دا افغانان به هم پاکستان ته راځي. پاکستان هغوی دا اوس خلک روان دي چې پاکستان قرارداد ملک ته راځي تاسو به څه کوئ؟ نو ګوره قرارداد ملک خو دی خو
تاسو ګورئ چې معیشت بیا هم ډېر ښه دی. یعنې دغه افغان چې کوم دغه خلک تقریبا 50-60% خلک اوس هم د پورټ ګاین لاندې اوسي که نه، بالکل حالانکې دغه ټوټ ګاین لاندې هلته لګېدلي دي. نو پاکستان خو غرضدار ملک دی، خو پاکستان یو منظم ملک دی، تعلیمي ادارې پکې دي، هسپتالونه پکې دي، او یو خوب پلوي مملکت دی چې څومره د هغې وس کېږي نو د خپلو خلکو باندې هغه پیسې لګي. مشتاق صاحب دې کې یو زموږ بعضې د افغان وروڼو سره چې خبرې کېږي بیګام زه یو مجلس کې ناست وم نو هغوی یو ګیله کوي چې مونږ کوم غریب مهاجر وو هغو تاسو بهر که چې د چا د عربونو روپو دلته کاروبار دی با اثر شخصیاتو سره هغې کې لوی لوی خلک شامل دي د دغه افغانانو چې کم د کروڑونو ډالرو دلته کاروبار دی جایدادونه دي او جنرالي پاکستانی شناختی کارډونه او دغې جوړ کړي دي پاسپورټونه نو تاسو هغه ولې نه بار کوي تاسو دا زور مونږ غریب ولې راکو تاسو دا ګڼئ نه چې دا ضرورت شته چې د دې خلکو خلاف هم څه کاروي سټارټ شي چې چا جعلي شناختی کارډونه جوړ کړي دلته جایدادونه اخیستي دي دا تاسو بالکل ټیک وایئ زیات افغانان هم دا ګیله کوي خو تاسو وګورئ نو هر یو ملک دا غواړي چې لکه تاسو وګورئ پرزیدنټ ټرمپ وایي امریکا سره چې پیسې راوړه دونه پیسې راوړه بس فیسیلیټي والا دا په خپل باندې هر یو ملک دا کوشش کوي چې دا یو ملک ته څوک دومره پیسې راوړي چې هلته کې کاروبار شروع کړي چې خلکو روزګار ورکړي. داسې پاکستان نه دی په دنیا کې تاسو ګورئ چې څومره ملکونه دي نو هغې خلک کم کوي چې چا ته سرمایه ده او څوک پیسې راوړي دلته کې خلک روزګار کېږي په ملک باندې بوج نه جوړېږي ټیکس ورکړي. خو دا ده چې تاسو نه وایي نو د پاکستان کارونه خو ډېرو خلکو ورکړي دي او داسې ډېر خلک شته چې هغه په پاکستاني پاسپورټ باندې پاکستاني آیډي کارډ باندې هغوی بهر ملکونو تللي دي په سعودي کې دي په ګلف ملکونو کې دي. یعنې اکثر تاسو وګورئ چې کله هلته خلک ونیول شي نو هغوی افغانۍ خو هغه پاسپورټ پاکستاني وي. نو ځکه پاکستان کې دي پیدا شوي دي. بل پاکستان کې پاسپورټ جوړول آیډي کارډ جوړول په مخکې وختونو کې اسانه اوس خو لږ ګرانه شوه خو بیا هم لکه تاسو وګورئ چې زموږ چې کوم د بارډر باندې ایریاز دي نو ځینې خلک هم کورونه دي پټۍ دي دوی خو هم دي نو هغه خلکو بیا څومره مشکل کار نه دی. خو دا ده چې افغانانو دغه ګیله هغوی کوي چې یاره کوم خلک نشته دی یا عزت کاروبارونه دي خو دې کې داسې هم خلک شته چې هغوی افغانان خو دي خو د هغوی کاروبارونه دي مشترکه یعنې پاکستانیانو سره او هغوی دلته ډېر مودونه اوسي او غټ غټ پلازې جوړ کړي دي مارکیټونه جوړ کړي دي او د هغوی غټ غټ کاروبارونه دي نو دا افغانان ګیله کوي. ما په خپل باندې خلکو ته تل حل مشکل نشته. مشتاق صاحب یو راته دا مو وایي چې دا تاسو دا څه ګڼئ چې موږ به لږ راشو د منرلز بل طرف ته چې د سیاسي پارټو دا رویه دلته عجیبه غوندې کده سره د پی ټي آی حکومت هم د خپل ممبران مخالفت هم کوي. بیا بلوچستان کې چې څه وخت دا بل پاس شو تقریبا سیم دغه بل د لږ ډېر فرق دی پکې خو بلوچستان کې د جے یو آی یا د مسلم لیگ کم ملګري دي ورسره چې د اے ان پی کم ملګري دي درې هغوی دغه بل حمایت کړی دی او دغه پارټۍ د بل مخالفت کوي لکه په دې بل باندې ټولې پارټۍ چې دي بشمول د پی ټي آی پیپلز پارټي نون لیگ ټول تاسو ګڼئ چې دا پوینټ سکورینګ روان دی په دومره اهم شیز باندې ډېر انټرسټینګ خبره ده اصل مثال صاحب چې زه دا شیز فالو کوم نو یو خو دا چې تحریک انصاف په خپل باندې په مختلف ګروپونو کې په دې کې تقسیم شوی دی بالکل چې کوم خلک په حکومت کې دي د یمین ګنډاپور او د ملګري نو خلک چې کوم په دې کې د حکومت نه بهر دي نو هغوی کې دوی هر کار کوي خو مخالفت کوي او دا خو هغوی له ډېرې زبردسته موخه په لاس ورغلې ده او بل هغوی دا وایي چې بس دا چې کوم د یمین ګنډاپور دی نو دا هم دې لپاره ورته شوي چې دا صوبې چې کوم ځایونه دي د دې اختیار به دوی ورکوي پاکي حکومت ته حالانکې هماغه ګورنمنټ خلاف دوی مظاهرې کوي او اوس دا وایي چې دا بل چې کوم دی دا سامسنتالیس حکومت راوستي نو سامسنتالیس دی حکومت ته وایي چې کوم فیډرل ګورنمنټ دی بالکل مسلم لیگ حکومت دا اسلام لګي دا یو پاس جاري حکومت دی نو اوس خو داسې دومره متنازع شو چې تاسو که خیال کړي نو دا نور سیاسي ګوندونه چې وو دوی خاموش وو بالکل خاموش په خپل باندې پته ورته نه وه دا څه دي چې مې ته کتلی نو خو چې کله دا تحریک انصاف خلک رامنځته شو دوی ته تنقید شروع کړو د نور پاټو ته هم یو موقع میلاو شول هغوی په کانفرنس وکړې اوس وچلې را موږ بالکل نه پاس کوي که نه دا خو دوی د تحریک انصاف باندې تنقید لپاره دوی ته زبردست موقع میلاو شوله خو که تاسو وګورئ نو بله خبره دا ده په دې کې چې زموږ په دې صوبه کې د مان المنزل چې کوم لیزونه میلاو شوي دي نو په دې کې دننه ډېره غټه تیاره ده او دې کې یو ډي جي به دغه سره به ډېر غټ اختیار و په
په دې کې تاسو وایم چې کوم خلک ریزونه غوښتي نو یو خو پای کې متحده کوم شامل دي، پای کې پولیټیشن شامل دي، پای کې سکیورټي ادارو خلک د پولیس خلک او انسانيان پکې سایلنت پارټنر دي. بالکل بالکل 20% باندې سو په 30 او 40% باندې د جرنالست ما نو ماته په خپل باندې خلکو تم سره ملګری شه او ته مو سره بچ کوله دی. بالکل دا ټیک ده. بالکل ته مو سره سایلنت پارټنر دی، ته 30% 40% راځي نو چې کوم کار تاسو نه کړئ نو اکثر غوډي یو لساتيان کوم چې کوم کار زموږ موږ کیاسو کنه. جی بالکل څه فارش کې د څه سفارت چې استا کار نه دی ته خرابېږي. نو پیسې هم ټول ګټو راځي خو چې ماته څه ورته خو چینل مخامخ دا چې خپلوي چې بګی دا د ما طریقې دا طریقې باندې بالکل په جایزه طریقه پکار دا اوس چې کوم خلک په دې کې به مخالفت کوي یو د باندې چې په اتارټي کې لیک د غلطي شوی ده چې کوم په ایټ کې جوړ شوی چې دا اتارټي چې کوم نو پیډل اتارټي به وایي چې خبر پښتونخوا چې کوم حکومت ته نمائندګي پکې شته خو چې اتارټي د پیډل ګورنمنت نو لیز لغوي ورکړي دغه کې سو چې موږ نه کار پکار دي باقي چې دی نو اوس تکلیف واجه ته د 40 زره رسیدي سو کو په کومه باندې په کې تاسو یقینو کې چې یو ټرک دی کنه اته راځي دی هغه نه د ممندونه جی دا چې کاري پاکستان چې یو کو باندې یو ټرک خرڅي. بالکل بالکل دا 40 زره رسیدي نو هغه د تکلیف کې پیدا شي غموسی او ډیر زیات به درې استعمال روان دي د بارودو. تاسو موږ مثال درکم نو په کلی کې غونډه دا وایي چې کواسته د کې پوکراج کانه ته ویل او پوکراج او هغه په ټول دنیا کې ډیر زیات خوخيږي په خپل کوالټي باندې راځي چې کوم کوالټي راځي چې موږ ته امریکا ته نو ماته ته خلکو چې په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې او وخت داس وسرحدو کلمو تلو هغه وی چې ته کې یو ځای مردان کې کاټلنګ او ته دا غونډه دا پای کې دا کال کې دا په ټول دنیا کې مشهور دی. په دغه غونډه باندې د تقریبا شلو کال یو کس قبضه ده او د محکمه مدنیات افسران وایي چې موږ محکمه کوشش هم داغه موږ قبضه نشو راستي چې ختم شي هغه نه کی خو لکه هغه دونه خلک مهاورز دي دونه تاسو ما وی چې خلک سایلنت پارټنر چې کوم دي کنه په شاوند بالکل باسره پی وکیلان پوزیشن بیروکریټس سکیورټي ارو چې هغه څنګه نشي راستي نو هغه په کول باندې یو غمې پیدا کیږي. نو دا کار چې دی ښه اوس خو شفافیت پکار دی په دې کې نظام کې په دې لیست کې او چې دا اوس روان دي نو هم دا غته د څه دې نه ده نه څه عوامو ته ده اخو انډیویډوال ته پیدا ده هغه ته دې زونه ملي شوی دي. دا ټیک وایي چې بالکل پرس کا په دې یک په نکاح وشي او د دې په وجه باندې خبر پښتونخوا په وسایلو کې اضافه کیږي موږ ته ریوی دی راځي د خلکو په ټول کېږي لکه په لګي مروت کې پرس کو سنت کې کار شروع شي حکومت راشي کارخانه راشي نو دغه لکه مروت ته دوبه جوړ دي شي شاګ نو دوبه جوړ دي شي د دې زمونږ د ماموندونو قطر جوړ دي شي کنه خو اوس هغه د خپل خلکو په لاس کې د قبضه ده او بیا که پرس کا پارکنای طریقې سره منظم طریقې سره دغه ماینډ بل باندې کار کیږي دا واسه کیږي په ساينټیفیک طریقې باندې او خلکو تریونه ملاويږي جابونه ملاويږي ما په خل باندې پکا ده چې دغه طرف ته موږ شو دا کار مو ډیر مننه مشتاق صاحب ان شاء الله په دې باندې به تاسو سره بیا یو بل پروګرام کوم به صرف په دې منرلز باندې ډیر مننه سر خوشاله اوسئ. مشتاق صاحب د افغان کډوالو حواله سره یو ذکر وکړو چې کم شل کال حکومت پاتې او د حامد کرزئی ورسره بیا د اشرف غنی نو اغي د دنیا پیسې راغې ډالر راغې خواغي صحیح یوټیلایز نه کې بلکې عربونه ډالر ځان سره یوړې هغه صحیح استعمال شوی اوس به د افغان کډوالو په وکړه راته دا پیسې والته استعمال دي بل هغه په دې سره هم اتفاق وکړو او ذکر یو کو چې کم دا مالدار دي یا جعلی شناختی کارت هولډرز دي خلاف کاروایی پکار ده اگر چې دي ته یو لیګل لار ورکول پکار ده د کاروبار او د شریعت یو لیګل طریقه پکار ده او وای ناٹ پاکستان د خپل شریعت لپاره ماغه پالیسی جوړه کی کم چې ټرمپ جوړه کړی ده خلک د خټیک ټاک سرمایه‌کاری وروړي پاکستان ته او که شریعت ورته ملاوي دي چې مفتو کې ملاويږي او په 10-12 لاکھ 15 لاکھ جعلی شی جوړيږي نو که په ټیک ټاک انویسټمنٹ باندې هغه پاکستان کې انویسټمنٹ هم کوي بیا د روزګار هم کوي ټیکس هم چې اور کوي نو خبرني چې دا ورته ملو شي منرلز ایکټ باندې هغه ویل چې سیاسي پارټي لګیا دي پوینټ سکورینګ کې مصروفي دي ټوله پارټي आवाज یو نه اگر چې دې کې ډېر ردا سی وی چې هغه به ډېرو معاملاتونه خبردار هم نوي ورته پته هم نوي نو هغه سره چې کم زمونږ د غو شو دا غي ذکر هم داو چې یره کپدې کې
لږ په دې دا منرلز اکټ باندې هغې دا وویل که دې کې کوم معمولي فلاز دي یا اعتراضات دي پیچیدات لرې کړی شي نو د دې به زیاته فایده وي. او هغې بیا دا مو ویل که یاره که د دې بل نه صوبې ته صوبې خلکو له پیسې ښه میلاویږي، مطلب دا چې رایلټي ښه راځي او ورسره کاروبار زیاتیږي، نو دا بل دې راشي که نه. هغه پخوا به چې کوم قانون به او دا خبره ډېر حده پورې ټیک هم ده چې د معدنیاتو نه خو ډېره موده انفرادي خلکو فایدې واخیستې، یو څو کورنۍ، یو څو خلک، یو څو خاندانونه هغې کروڑها او اربها روپۍ وګټلې. د هغه پیسو د دې وسایلو مقامي آبادۍ ته، مقامي خلکو له، دې وطن ته، دې ولس ته، دې صوبې ته، دې ښارونو ته هېڅ فایده نه ده شوې. نو که داسې څه چینجز راځي نو ښه خبره ده، هغې ته ویلکم پکار دی او هر شیز باندې پوینټ سکورینګ چې وي هغه به مناسب نه وي. مونږ به کوشش کوو چې په دغه لړ کې مونږ پرون بله ورځ تاسو به کتلي چې عوامي نیشنل پارټي یو سخت پریس کانفرنس کړی دی. مونږ به کوشش کوو چې د هغې مرکزي ترجمان مونږ سره په لاین باندې دی احسان صاحب، هغې سره نه به هم لږ تپوس کوو. السلام علیکم احسان صاحب. جی السلام علیکم آصف نثار صاحب، سال دې تاسو ټیک ټاک یې؟ صحت ښه دی جی؟ جی شکر دی الحمدلله. احسان صاحب یو تاثر دی زمونږ دلته چې زمونږ سیاسي پارټۍ او سیاسي پارټۍ کې یوازې این پی نه ټولې دي، دا پی ټی آی او نون لیګ مونږ ټول یادو. په دې منرلز بل باندې دا ویل کېږي چې ټولې پارټۍ لګیا دي پوینټ سکورینګ کوي. پی ټی آی په دې یادوي چې حکومت د هغې د بل هغې روړی دی، اوس ممبران مخالفت کوي. په جے یو آی په این پی باندې دا اعتراض دی چې بلوچستان کې تقریبا همدغه شانتې بل پیش شو، د دې ممبرانو هلته منظوري کې حصه واخیسته او دلته مخالفت کوي. د پیپلز پارټۍ متعلق دا ویل کېږي چې هغه بالکل خاموش دي، بل نه حمایت کوي نه مخالفت کوي، ګوري چې کم طرف ته وزن زیات شي هلته به ځي. د نون لیګ باندې دا اعتراض دی چې هغې دا بل روړی دی بلوچستان کې ټیک ټاک دغه کړی دی او دلته اوس د نون لیګ ذکر یا د هغې موږ ته داسې دغه نه ښکاري کردار. تاسو څه ګڼئ چې واقعي سیاسي پارټو پوینټ سکورینګ شروع کړی دی او آیا دا طریقه ټیک ده او که نه چې کینی او دې کې څه امینډمنټس وي یا څه تبدیلۍ وي چې هغه مخې له راشي او دا مسله حل شي؟ تاسو څه وایي جي؟ مننه چې تاسو زموږ رای اخلئ. بنیادي خبره دا ده چې دا بل تحریک انصاف نه دی راوړی جی، چې دا بل اس آی اف سی نه راغلی دی، دا کنسلټنټس تیار کړی دی چې داسې اتفاق نشي کېدی چې کاما او فل سټاپ ټیم نه بدل او دوه صوبو کې د یو شانتي بل راشي. دا اتفاقات مخکې تاسو کتلي دي. دا هغه بلونه وي چې دا کله د جیک سیکشن نه راځي او هغوی تیار کړي که نه. نو ځکه سیاسي پارټۍ به د خپلې خاورې د وسایلو او د خپلې خاورې د خلکو مفاد ته ګوري. هغه مفاد مونږ ته ښکاري چې په دې بل کې کمپرومایز کېږي. مونږ ته ښکاري چې زمونږ دا ځمکه برای فروخت شوه، زمونږ دا وسایل برای فروخت شو، صرف دې دپاره چې د وفاقي مطلب دا د اتفاق ته ماته ووایي آصف صاحب چې هر هفته به دا صوبایي حکومت د دغه وفاقي حکومت خلاف تلو او د دوی خلاف به چې کوم دی احتجاج کولو، درنې به یې کولې، په دوی به یې حملې کولې. او اوس هغه وفاقي حکومت دومره ښه شو چې صوبایي حکومت د هغوی تیار کړی بل لګیا دی پاس کوي. دې کې آخر وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د دواړو حکومتونو شاته چې کوم قوتونه دي هغوی دا بل غواړي چې پاس کړي، ځکه پرې د وفاقي او د صوبایي حکومت اتفاق کوي. نه نو احسان صاحب دی کې پارټي په دې باندې سیاست نه کوي او سیاست که کوي هم نو د دې خلکو د حق لپاره سیاست کوي چې د دې خلکو د حق تپوس وکړي او دا محفوظ کړي. احسان صاحب دا چونکې تاسو د مرکزی ترجمانیم کوئ، مولانا فضل الرحمان صاحب میں نن یو سټیټمنټ کتو، هغه خو د خپل د بلوچستان ایم پی ایز نه جواب طلبي کړې ده چې تاسو ولې هلته د دې بل حمایت کړی دی. آیا این پی مون د خپلو د درې ممبرانو د بلوچستان اسمبلی نه څه جواب طلبي کړې ده چې تاسو د دې بل حمایت هلته ولې کړی دی؟ مونږ بالکل پرون ایمل خان په پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړو
او مونږ به بالکل د هغوی نه شوکاز نوټس طلب کوو او چې غیر مطمئن جواب راغلو نو د هغوی خلاف په کاروایي هم کیږي. ٹھیک او احسان صاحب یو دا راته وایي منرلز ایکټ حواله سره چلو موږ دا قانون یو سایډ ته کو دا نوې چې ته ترامیم روان دي موږ په دې زوړ سیستم خبرې وکړو. د زوړ سیستم کې خو دا قباحتونه شته د کنه 13 50 پیتو اویا کالو نه موږ ګورو دي صوبې نه ما وتا یعنی دی هغه پورې پکې څوک ملوث شوی نه دي. دا زاړه موږ د 13 50 کالو خبرو کو چلو عام خلکو تلویزیون ملاو شوی دي هغه یو مخصوص خاندانونه دي مخصوص خلک دي مخصوص کورنۍ دي هغه خدا غلیزونو په وجه کروڑپتیان او ارپتیان شو خدا غلیزونو دی صوبې ته او د دې مقامی خلکو ته مقامی آبادیت فائدہ نو شه مثال به تور د مومند کوم خبرو کو نفرایټ نا 2-3 کورنۍ خرپتیان شوي لیکن د مومند دا علاقې خلک چې کم نه اوسم دا نفرایټ اوزي الته ورشي نو د سکلو د وبو بندوبست مشته دي. نو دا مطلب چې ماضی کې کوم چې دا کم سیستم وو دا خو بیا یو زیاتې شوی دی کنه صوبې سره دا چې دا موږ د ماضی کې دا تاسو کو چې دا د احمد خیلو چې کوم په وزیرستان کې کاپر وتی دي دا چا وستی دي آیا یو خاندان وستی دي کنه بل چا وستی دي آیا په ټل بلاک کې چې کوم ګیس او د تیل معاملات دي اغلطه کې څوک کار کوي او د چا په لاس کې جی او آیا دغه ګیس او تیل د پښتنو په کار راځي دغه علاقو کې ګیس شته دی دغه مقامی خلکو لای ورکړی دی. سوال دا دی آصف صاحب چې ته زما 1000 سکویر کیلومتره دی د دې پښتنې خاورې دا بارنۍ کمپنۍ ته په لیز ورکړي او ټوله ایریا څومره ده د پښتونخوا او که 50 کمپنیانو له دې ورکنو دا ټوله پښتونخوا خو په خرڅ شي دا خو په ټوله وی واخلي. جی جی صحیح ده مونږه یو شک کتلې دي د دې اکټ دی کې کانسټیټیوشنل اوور ریچ ته د وفاقي حکومت د طرف نه په صوبایي اختیاراتو کې دی کې چې کم واړه ماینرز دي د دې صوبې داغې د حقوقو تحفظ نشته دی هغه هم په سټیک لګېدلی دي دی کې چې کم دی بیا د صوبایي حکومت چې کم اختیار دی هغه په اسټیمیشن کې هم کمپرومایز کیږي اتلسم ترمیم هم په دې کې کمپرومایز کیږي نو دا یو غټه لارجر ایشو ده د مایننګ نه دا د مایننګ یوازې ایشو نه ده مایننګ کې موږ غواړو چې په دې صوبه کې دا حکومت رامخکې شي نوې ایکټ دی براوړې وې خو دوی په 2024 کې امندمنت کړی دی په 2017 په ایکټ کې نه احسان صاحب په منرلز ایکټ صرف اخیری سوال درنه کوم بیا ولګ دی افغان مجور لزو آیا اے ان پی کم شکونو باندې چې اعتراضات دي تاسو دغه شکونو نشاندهي وکړه نو آیا دغه سم متبادل امندمنټس هم بل کې تجویز کړی دي تاسو خو د دوه ممبران شته دي دا څه پروګرام لري چې تاسو خپل مجوزه ترامیم رامخې لکې بیا مونږه د دې ټول ډیزاین د وجې دا ټول ایکټ مسترد کړی دی اچھا وجه دا ده چې دا غي نشاته کم پلان دی او کمی منسوبي دي نو هغه ډېر خطرناک دي نو ځکه مونږ دا ایکټ مکمل مسترد کړی دی دا ایکټ په هیڅ صورت نه قابل قبول دی او نه به ان شاء الله د پښتنو او احسان صاحب ورسره د صوبې کې یا ملک یو بل دغه روان دی د افغان مهاجرو واپسې یو سلسله روانه شوې ده تاسو خو اسلام آباد کې او کتلی بم وی چې اغل تنم ډیر خلک واپس شوي وي سوال دا دی چې عوامي نشنل پارټي په ماضي کې د دې د واپسې ډیر حمایت کړی و او د اسفندیار خان تقریرونه موجود دي چې څو وخت د اشرف غنی او د محمد کرزي دور کې یو کمپاین راغلی چې یاره واپسی دی وشي تاسو څه غنئ چې دا واپسی آیا وخت را نه غو چې دا واپسی وشي او دی واپسی د پاره تاسو څه ګورئ چې د پاکستان د طرفه چې کم بندوبستونه شوي دي او الته بیا د افغان حکومت د طرفه کم بندوبستونه شوي دي دا کافی دي کنه دین علاوه هم څه پکار دی چې دا واپسی با عزت او احترام سره وشي
نو تاسو په خپل دا خبره په اخیری جمله کې وکړه چې باعزت او احترام سره واپسۍ د پاره څنګه چې دا په ټوله دنیا کې دا اصول د جنیوا کنونشن دی چې دا پر رضا سره واپسی وي. نمبر 1. نمبر 2 په دې کې انټرنیشنل ادارې هم انوالو وي. تاسو چې مخکې څنګه واپسی کړې و د دې سیټلمنټ د پاره او د دوی د پاره هغه لاره ولې نه د اختیار شوی او بیا خصوصا چې نن په افغانستان کې دا خلک چې دوباره انفلکس کېدو نو دوی ته اجازت اوس چا ورکړو چې راتلل او مخکې چا ورکړو او مخکې چا استقبال کولو. اوس صرف کیسه دا ده چې تاسو مسلې راغلي د افغانستان حکومت سره نو دا به طور یو دباو ټیکټیک استعمالي. دا دې دپاره نه دي چیرې موږ سره داسې کوو چیرې دا خلک دی واپس شي. آیا څه طریقې سره موږ دباو جوړولی شو نو اکشن دا ټول چې کوم دی دې دپاره روان. نو بیا خو ته مطلب دا چې تاسو دا منئ چې د افغان حکومت پالیسی هم ټیک نه وه چې 3 کالونه ورته پاکستان وایي چې تاسو ځمکه کې په ځمکه باندې داسې قوتونه موجود دي چې هغه دغلته موږ ته پریشانۍ جوړوي او هغې دغه 3 کاله په دې باندې خاموشه پاتې شو نو دا د هغې رد عمل دی گویا. بالکل دا رد عمل دی او د دې لاره پاکستان حکومت ته د هغوی سره د ډیپلوماسي د لارې جوړول پکار دي چې موږ هغوی پوه کړو چې رور مزید چې کوم دی دغه جنگ د چا په فایده کې نه دی. بالکل خبره دا ده چې دلته اخلاقي پوزیشن زمونږ هم کمزورې دی. مونږ دا کوم خلک چې هلته حکمرانۍ ته نن راغلي دي دا مو سپورټ کول او کم چې هلته زموږ خلاف جنګیږي اوس موږ د هغې مخالف یو دواړه یو رنګې خلک دی نو آیا دا تضاد زمونږ د رویو دی زمونږ حکمرانۍ دی دې ته خو هم قتل وکړ دي. انشاءالله په دې افغان کډوالو به یو نشست کوو او دې سره به زما په کوشش دی چې لږ ډیټیل سره په دې دغه وکړو څه پکار دی او څه دغه کېدی شي. تاسو سره به یو څو ورځو کې موږ دوباره رابطه کوو. احسان صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. جی واپسی لږ په منظم انداز پکار ده او واپسی دپاره علمي ادارې هم آن بورډ اخیستل پکار دي. دا او د انجینر احسان موقف او هغې دا هم ومنل چې او د بل کې زمونږ د پارټۍ بلوچستان کې یو شانتې موقف راغلی دی، د بل شانتې راغلی دی او دا هغې واضحه کا چې د بلوچستان د خپلو ممبرانو نه به مونږ تپوس کوو، هغې ته به شوکاز نوټس جاری کوو چې تاسو د دې بل هلته ولې حمایت کړی دی. کتونکو دغلته که موږ د خپلې صوبې خبره وکړو نو صوبې کې د ګورننس ایشوز هم ډېر خراب روان دي او دا بل چې دا متنازع شوی دی دې ته موږ د ګورننس یو معامله یو مسله یا یو پهلو ویلی شو. که سیسټم ټیک وی که طریقه کار ټیک وی نو دغه بل به دومره متنازع شوی نو څه وخت په دې بل باندې چې واړه واړه اعتراضونه راغه د ماین اونرز اسوسییشن والاو او هغې صوبایي حکومت ته وویل چې دا شی ته لرې کوي نو هغې د هغې یو اعتراض یې موږ نه اورېدو بلکې هغې خو دا دعوه کوي چې زمونږ کم اعتراضات و هغې د لرې کولو موږ سره 2 ځل وعدې وشوې لیکن وزیر اعلی صاحب هغه وعدې پوره نه کړې او اوس حالات دې له راغه چې پارټۍ کې دننه هم د بل مخالفت سټارټ شو. دویم طرف ته نن یو دغه مخې له راغلی دی پرون نه په سوشل میډیا باندې د خیبر پختونخوا چې کم ټوریزم اتھارټي ده د هغې یو مراسله یا یو لیټر او هغې کې هغې خپل مشیر ته د خپل ډپارټمنټ مشیر ته ویلي دي چې تا سره 6 ګاډي دي مهرباني وکړه دا موږ ته راواپس کړه موږ خپل ریکارډ مرتب کوو چې هغې کې موږ دا په د دې دا ټول ډاکومنټس واچوو. 6 ګاډي یو منسټر سره دي او دا به موږ اوس محمد فهیم صاحب سره خبرې کوو چې دا یوازې یو منسټر نه دی، تقریبا د هر منسټر د هر مشیر د هر معاون خصوصي متعلق دا اطلاعات دي چې 6 8 9 ګاډي ورسره دي او د دې ګاډو ته چې څومره سرکاري تیل راځي گویا یو وزیر یو مشیر یو معاون خصوصي د میاشتې د دې ګاډو په مد کې 1215 لیټر صرف تیل وباسي او دا ګاډي اکثر ویل کېږي چې د دې بچو سره د دې قریبي رشته دارانو سره دي. دا یو شی خو مخې له راغې او بیا واردات دا کېږي چې کله منسټرانو نه د سرکاري ګاډو تفصیلات طلب کړی شي نو بیا لاندې چې کم افسران دي ورسره هغې ورته داسې رپورټ جوړ کړي چې یو ډپارټمنټ خپلو افسرانو کې 100 ګاډي تقسیم کړي وي
نو چې کله ریپورټ ته وختل کیږي برنه نو دا ریپورټ صرف او صرف ځای کوي چې یاره دې سره 50 ګاډي دي موږ سره نور نشته دی نور دی ټول ریکارډ کې به اکثر نه خي او هغه نه مسلې جوړیږي په دې به موږ اوس محمد فهیم صاحب سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فهیم ټول نه پیله خو مختصر لګ راته دا و اسلام آباد کې نن اورسیز کنونشن وشو او زما خیال دی چې غالبا ډیره موده پس یا پیله ځل به داسې شوي وي چې حکومت اورسیز سرکاري میلمنو حیثیت سره راغوښتي دي. تاسو څه ګڼئ چې دې سره به د اورسیز د اعتماد د بحاله کوششونه څومره کامیاب شي او ورسره دا راته وي چې د اورسیز د پاکستان په معیشت کې چې کم رول دی هغه څومره اهم دی؟ ډېره مهرباني سر. یو خو دا چې مونږ اکثر لا خپل اورسیز که مونږ د پاکستان تیر دا 15 کال وګورو نو مونږ همیشه خپل اورسیز چې دی هغه نظر اندازه کړی دي. مونږ امریکایان یورپیان یا د استرالیان خلک راغواړو چې راشه پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي خو د پاکستان چې کوم خپل خلک هغه ملکونو کې دي سفارتکار دي الته کې تجارت کوي الته کارونه کوي لګیا دي او خو سره بزنس شته په ملیشیا کې شته په امریکا کې شته په کینیډا کې شته هغه خلک مو اګنور کړی دي. دا پهله په دغه شپږ کالو کې چې مونږ هغه خپل خلک پاکستان ته راوغوستل او مونږ هغوی ته پاکستان وښودلو. یو خو مونږ خپل خلک دي د پاکستان نه بلد دي د پاکستان د کلچر نه خبر دي او د پاکستان کې د ننه د هغوی خپل جړ اوس هم شته. چې کله مونږ هغه خلک دی خو راغواړو تاسو به تقریر کتلی چې هغه کې وزیر اعظم خبره وکړه چې کم ځای کې مسلې برای راست ما سره خبره کوي. دا یو ډیره غټه خبره وزیر اعظم کړې ده چې هغه خپل دفتر هغه ته کولاو کو چې څه مسلم وي ته ډایرکټ مال راځي ما سره خبره کوي او زه به تاسو ته دای سہولیات درکوم. نو زما په خیال کې دا یو ډیر غټ سټپ و چې تاسو خپل خلک راغواړئ. ګوره د خپل خلکو اعتماد غستل اسانه وي په نسبت چې هغه کې خپل نه دي او د بهر خلک چې راځي نو هغه بیا ډیر په نخروم راځي ډیر په او دا ډیر مطالبات وي ډیر مسلې وي دغه او هغه بیا تختیم هغه اکثر خپل ملک تار سوړي. ګوره تاسو ملک دنه چې کله امریکا نه راځي برتانیې نه راځي یا بل څوک راځي هغه د انویسټمنټ کې خپل ملک ته دینه پیسې وړي. پاکستاني هم دلته پیسې انویسټ کوي او هم دغه ځای کې روزګار هم کوي هم دلته خپل اساسي هم جوړي. نو زما په خیال کې دا یو ډیر پوزټیو سټپ په دې باندې و چې د دې ډیر لانګ ټرم اثر به وي. بل کومه وګورو نو موږ همیشه اورسیز پاکستانی صرف ریمیټنس لپاره کتلې دي. دې به بارمل تزي التبدي مزدوري کوي التبدي کار کوي او کورته پیسې را لېږي او موږ دا ریمیټنسز اکثر لا صرف او صرف د غریب پاکستانی نه غواړو چې کوم مالدار د خودونه پیسې پاکستان ته را لېږي نه په اساس او بار ساتلې دي. ا غریب چې کوم بار دي نو هغه باندې نورم پرشر کریټ کیږي. د وخت زموږ نیم نه زیات معیشت هم په دغه ریمیټنسز باندې چلیږي چې هغه هر کال درې تقریبا 30-35 ارب ته خبر رسي. دې ځل موږ پهلا ځل په یو میاش کې 3 اربونه زیات ریمیټنس راوړي دي نو خپل کار کوي لګیا دي. دا یو شوبه موږ نه پاتې و د برتانیې د امریکې د کینیډا د ملیشیا چې کوم الته کې سرمایه‌کار دي پاکستانیان هغه به مونږ کلم نه اډرس کول. نو دا باندې دا یو ډېر پوزټیو سټپ دی چې مونږ هغوی راوغوستل هغوی مونږ ځان سره کېنول او د هغوی چې کوم سفارشات دي د هغوی چې کوم مطالبات دي هغه مونږ واورېدل او هغوی ته مونږ د پاکستان د وخت چې کوم کیپاسټي ده کم سپیس دی خصوصا په سرمایه‌کارۍ کې اده یې مخې ته کېښودو. فهیم اوس د دویم طرف ته به راشو مونږ د ګورننس خبرې به کوو. پهله خو لږ راته دا ووایي چې پی ټی آی بل روړو او پی ټی آی مخالفت کوي. بیا موږ د نورو سیاسي پارټو چې وګورو نو په بلوچستان اسمبلی کې خو د تقریبا دغه ملته جلته بل حمایت جی یو آی مو کو ان پی مو کو او دغه تدید دې بل مخالفت کوي. د پیپلز پارټي کردارم ډیر عجیب دی او سره د مسلم لیگ نونم آیا د بل باندې ټول پوینټ سکورینګ کوي او دا پوینټ سکورینګ څومره نقصان دی بیا؟ کومه وګورو نو د کې موږ د پاکستان تحریک انصاف کم سوشل میډیا ټیم دی هغه ته کریډټ ورکو ولې چې هغوی ک تنقید نه وکړي دا چام نو کتلې. تاسو څنګه ذکر وکړ بلوچستان کې بل راغی د هغې نه څوک خبر هم نه دي. دا چې کله سوال یو 2 ورځې وړاندې غالبا پرون پریس کانفرنس ایمل ولی خان دا غونه تاسو چې تاسو ته بل پاس کړی دی هغه زه نه خبر لکه دا وګورئ چې د پارټي یو مرکزی صدر دا خبره کوي خبر نه چې ما ایم پی ګانو په بلوچستان کې د یو بل په حق کې خبره کړې ده دا حال جی یو آی ایم وی بل راشي تاسو خبر یې سبا اسمبلی کور کړی دا ممبران خبر هم نه چې د بل کې سدي افسر نه دي. دا بل پهلا ځل او شو چې دا سوشل میډیا ټیم د پی ټی آی روچت شو ای په اعتراض وکړو ایون دا وی هم اعتراض ټیکنیکل نو هغوی سیاست کو دا امین ته مخالف چې کوم ګروپ هغوی اعتراض کو او دا هغوی دا هو ها دا وجنا
خبره راوچته شو صحافیانو راوچته کړه د موږ چې کوم مرګري دي ریسرچر دي هغه چته کړه او هغه کې دنه بیا شکونو باندې خبره وشو او بیا چې کله خبره په لایملایټ کې رااله خلک کې ناستل لوغه 139 صفحه خلکو مجبورن ویلې نو بیا په ډېر سخکاره شو چا دا شیشتا یا نشته څه خبره ده تاسو نه خبره نه ده چې وفاق نه بل راځي زما مثال ورکم دغه حکومت یو بل کم چې فدرل ګورنمنت را لګلې دي او موږ د پنجاب او د بلوچستان نه مخکې پروف کړی دی او هغه د اګریکلچر انکم ټیکس اچھا موږ منظور کړ هغه کې د نه هم د غریب د پاره ډیر زیات ټیکس دی او مالدار کس پکې خبر برابر کلیر شوی دی هغه بل هم فدرل ګورنمنت را لګلو په خو چا مې اعتراضونه کړ نو زما په خیال کې دی بل باندې د ټیکنیکل اعتراض نه زیات سیاسي اعتراض دی او هغه پوینټ سکورینګ دی کاغه د پی ټی آی د نن دی علي امین ګنڈاپور دی وخت بیا عاطف خان ګروپ دی علیما خان بیبي دا عمران خان پکې مینټ کراغی چې دغه مت پوسټ کوي یا کومه اوس ګورو ان پی تا جی واي تا جماعت اسلامي تا ایون پیپل پارټي تا لکه حیرانتیا خبره دارا چې پیپل پارټي خپل حکومت کې بلوچستان کې هم د قبل منظور کړ او پیپل پارټي صوبایي صدر وای چې موږ د صوبې وسایل به خرڅولو ته نه پریدو نو الته صوبې خرڅ کړه کدا خبر موږ خبر صحیح منو هغه بلوچستان هم خرڅ کو پښتونخوا نه خرڅوي دا خبره شو نو لکه دا پارټي په خپل هم کلیر نه دي او دوی صرف پوینټ سکورینګ کوي چې بلکې تنقید کې د تنقید وکړم تمام پکې بیان راشي ولې چې الریډي خبر دا بز ورډ دی وخت کې ار یو کس مادیات بل خبره کوي نو هر کس چې په دې بیان جاری کوم چې زمانو په اخبار کې په ټي وي کې راشي فایم د گورننس خبره کو نو تاسو به کتلی د مشیر سیاحت حواله سره ډیره معاملې ګرم روانه چې شپږ گاډي دی او په ځایلی ادارې ته گاډي غوښتي دي آیا صرف د یو منسٹر سره د شپږ گاډي دي کنه دغه بهتی گنگا میں ہر کوئی اپنے ہاتھ دھونے میں مصروف ہے هغه والا صورتحال دی ځکه چې اطلاعات دادي تقریبا هر منسٹر سره 8 10 12 گاډي دي او ټیک ټاک بس د فیصلو زیا روانه ده سګنی تاسو چې دا یو معاملې ده کنه دا چې نورې معاملې مشته کومه وګورو سر نو دا مشیر سیاحت والا گاډو خو هغه چې کوم مراسله هغه ډپارټمنټ واپس هم واغښتا دغه دباو پر اوري په باندې واپس آله مونږ ته پوسوک ما خبره وکړه ځای چندیب صاحب سره هغه دا وایي چې ما اصل کې ډپارټمنٹ کې دنه اډیټ شروع کړی دی او زه به دا اډیټ کوم چې کوم افسر سره څومره گاډي دي کم یو کس سونه پیسې اخلي کم ایونټونه شوي دي وي دې باندې ډپارټمنټ اصل کې ریدلې دي او هغه زما خلاف د ارڅ کوي لګیا دي او دغه رسوکي کا معنا او ما چې دغه ما گاډي چرته دي وی گاډو جواب به اوس مالا ډي جی را کوي چې دا گاډي کم چې دې ما پسې لیکي دا گاډي وړي دي دا گاډي چرته دي ما سره خو نشتا او ما ته دا گاډي دا پیدا کوي لکه دا یو ډېر غټه خبره ده چې شپږ 15 گاډي یو موټر سایکل دا منسٹر په نوم باندې وتی دي او منسٹر وی ما سره نشتا مالا به ډي جواب را کوي دا کومه وګورو دا خبره سر چې هر منسٹر سره چې کم کس وی هغه اکثر لزان په خپل گاډي اخلي کدا هغه پرسنل سیکریټری وی کدا هغه پرایویټ سیکریټری وی یا هغه سره اته مسته به ګرځي نو هغه چې کوم سیکریټریانی ډي جی زی او به د صاحب سره ګرځي نو دې به خوشاله کو اکثر لا صاحب خبرم نه بالکل دا سم کې بالکل نما په خپل خبره شوی وای او منسٹر سره دا هغه پر سیکریټری ته ریوو گاډي ایشو شوی او چې کلمه وته هغه انکار وکړ چې نشته وتا ما ته ډاکومېنټ شیر کړ هغه د پی اس نه تاسو کوي او چې مالک پکارو نو هغه ډیر ځکه په دې غوسم شو چې زه په خپل ناله مونږ تاسو څنګه غشتره نو لکه دې کې د نه د محکمې د نه چې کوم ناس افسران دي کرپټ افسران دي دا د اغوی مسله ده چې هغه ځان سره د منسٹر هغه ټیم خپل لاس لاندې کول د لپاره هغه ګاډیم ور کوي هغه ته ټیکیم ور کوي او هغه بیا دا نور حساب کتاب هم برابرې د دې گاډو حساب کتاب خو د وګورنه بیوروکراسي کې دنه د یو سیکریټری د یو ډي جی د یو ایون د ډیسټریکټ لیول ډایریکټر سره هم څلورو پنځه گاډي وي او هغه گاډي یو د ماشومانو لپاره یو د بیبي لپاره یو د ځان سره یو دفتر لپاره بیلی لانګ روټ لپاره بیلی دا غي پېټرول هم بدلی نو د گاډو چې کوم دی وخت کې حل روان دی دا خو ډېر تبعی روانه ده او دا خو ډېر لږ گاډي مونږ ګورو چې یو کس سره سلور دی او بل سره درې دي خلک خو اکثر لا زوړ گاډي اخلیم نه او ایون صوبایي حکومت پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنٹ تاسو کړو چې 2010 نه دی خو سمرا پروجیکټ گاډي دي دا غي ډیټیل راکې نو ورکې ډیټیل سو کوم ډیټیل نو ورکې خپل حکومت ډیټیل سو نو ورکې نو عام تاسو له بسور کی فهم پدې باندې بل بیا دوباره خبرې کوو ځکه چې زموږ ټایم کم پاتې شو نو دا گورننس ایشوز باندې با پروګرام کوو نو موږ کوشش دای چې سټوډیو ته لګ تاسو وغواړو بالکل سر نن دا دوه ډېرې افسوسناکې واقع مخه تراله په نوفار کې یو سینیئر سیول جج یو وکیل صاحب چې کوم دی هغه باندې فایرینګ شو دوه قتل شو بیا په کوهاټ کې سابق ضلع ناظم مرغه صاحب هم قتل شوی دا ډېر زیات الارمینګ سچويشن دی الله دې خیر کړي الله دې خیر کړي ډېر مننه جی
امن صورتحال باندې بیا به خبرې کوو او حالات ځای سره د خرابولو خلک کوشش کوي دعا دا پکاره چې دا خلک ناکام شي خو ورسره اصل مسله دا ده چې گورننس ایشو حل کول پکار دی او سره ټول سیاسي پارټو ته دا ضروری ده چې په هر چیز د پوینټ سکورینګ نه کوي هر چیز د پوینټ سکورینګ نه وي تر بل پروګرام پورې تر بل حجرې پورې زمونږ دا کوشش به کال دی یو کال به موږ واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی تاسو را سټیشن باندې خو ډیر شور راځي او موږ په نن اورو پروګرام ورنه ښه په نن आवाज ټیک نو وایم بس بار کې دی چې موسم مړه بعض ټایم کې داسې زموږ خو کوشش دا وي چې پروګرام زموږ صفا وي. صحیح شو دا بس تاسو دا غمږه نوٹ کو ډیره مننه. بعضې ملګري خفه دي چې پروګرام موږ صفا و نه اورېدو بس دا موسمیاتي رابطې وي الله دې دغه کوي حالات بس کنټرول دې الله ساتي او کوشش به دا کو چې بل پروګرام کې هم داسې موضوعات وروړو مسایلو حل هم پیش کو د بل پروګرام پورې موږ ټول اجازت راکوي د الله په امان.